چې رزق کې تنګي وي او رزق کې کم وي او روزګار هم خراب وي، روزګار هم سمون نخوري، یا یو ځکه روزګار کوي بل ځای ته منډې وهي، بل ځای کې منډې وهي خو روزګار یې سمون نخوري او زی پزی باندې ته هغه جواب ملاويږي چې استا کار نشته یا مطلب کار وي او ورځ نیمو کې بیا خراب شي، په هفتو باندې بے روزګار وي. نو د رزق زیاتولو لپاره یا چا نوکري داسې وي چې نوکر وي او تنخواه نه زیاتېږي، یا داسې وي چې کچو کې وي پخېږي نه دا کس. د آیت مبارک شروع کې الله جل جلاله به باندې رزق هغه پراخه کړي او رزق زیاتېږي او سره عمل چې کوم دی هغه د سحر مونځ نه پس او د ماسخوتن مونځ نه پس یا د ماښام مونځ نه پس دا یولس کرته ویلي او دا وایا نیت پکې د روزګار کوه، الله جل جلاله به رزق هم فراخه کړي، روزګار به ته هم ښه نخځي کې ملو شي. آیات مبارک ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. دا آیت مبارک یو لسکرته سحر یو لسکرته ماښام وایا، تصور پکې د خپل روزګار کوم، ان شاء الله روزګار به کولاویږي. د چا څه قسم مسلې نو مختصر وایس کوي، د ما نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل 034 سر کسو جواب ملاویږي یا کمنټ کې مسله لیکي، ان شاء الله جواب ورکو. الله تعالی موږ ته سناده شي، الله تعالی موږ ته خپل رضا نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.